چې دا خلک بیا د څه په انتظار دي او مطلب دا دی بچي به مې ګرځي د عربو په کندو کې به مزدورۍ کوي او بیا د هغوی هغه سپکې روي بیا طبي ما دلته ویلی نه شم پاکستان نو ماشاءالله موږ مسلمانانو زموږ دیرې وې جنازې وې جرګې وې ډېرو قدرمنو د دې تنظیم د عثمان خیل د دې قومي مومنټ د دې تحریک ډېرو قدرمنو سپین ږیرو مشرانو ورونو او عزیزانو ستاسې د ټولو په اجازه پېښور کې مې څه کار و پرون تللی وم نو بیا له پېښور نه راتګ وم بیا لارې کندونې لږ لیټ رالم بهرحال ورونو ټولو وطنونو قومونو کې چې دا خاوره چا له خدای پاک ورکړي نو د دې خاورې په ټول آمدن دغه قوم حق پاکستان 40-50-80 کاله پخوا سر شوی نو دا به هم دغه حق مني د پیرنګیانو سره دا د ملکان بېله بېله دره د عثمان خیلو او د پښتنو قبایلو د جګړو د ازادۍ د لښکرونو شاهدان دي دا بیل بیل کاڼې په دې وطن کې او هغو ته په خپل لټریچر کې جنګ خوښي خلک لیکلي لومبی انګریز افسر دلته په اګره کې دا د ملکان دا د چرچل ویل چې زما په توپ کې شړۍ راکړي بیا ما یو په ما راخوت ما ویش ویل زما په پوندې خوله کېښوده خوله کې زور نه دلته دومره جګړې د دې وطن په سر شوي پاکستان نو ماشاءالله موږ مسلمانانو زموږ دیرې وې جنازې وې جرګې وې اوس چې څنګه مانه مخکې پروفیسر صاحب وویل چې یو آییني خو د بده مرغه دلته عدالتي نظام هغه ورځ د ورلډ ریپورټ صادر شوی خور شوی دا د دې ځای چې څو عدالتونه دي دا د ټولې دنیا په کرپترینو عدالتونو کې شمار شوي دي منګه تعلیم حق دی خو په تعلیم کې به د دې وطن قهرمانان دوی ته ښې د مومندو ډیم سازېده که پنجګوړه ده که سوات سیند د دې بټخېلې سره روان شي که دا د باجوړ اوبه د امبار اوبه د ترغا اوبه دا رنګ برنګ هلته چې د نوم کې خودو ځای راغی بیا چې مومند کټ شو دا عثمان خیل ته کټ شو خاوره خبر نو په دې وجه باندې موږ دا ګڼو چې که ممکنه زمون څه تحصیلونه په باجوړ کې دي څه په مومندو کې دي څه په ملکان کې دي او دا د دې دا خو ضلع ده یا بل نو که داسې یو ممکنه چې دوی له د نوي سر نه دغه یو بل سره لګېدلې ضلعو نه تحصیلونو نه یوه ضلع جوړه شي زما یو تجویز دا دی چې د دوی په کومې ډېرې لرې خیر دی غلط دی بل په دې کې باید چې دا تنظیم موږ د دې ولس د خیر ښېګڼې دپاره تعلیم باندې موږ ټول متفقي په روزګار او ترقۍ متفقي په ولس کې د روغې جوړې څنګه چې پروفیسر وویل چې موږ با مینه دغسې چې خبرې تر اخبرګۍ هغه هم اوږدېږي نور ډېر شیان دي چې هغه بار بار خو خبره دا ده چې موږ پر کومو خبرو 100% متفقي انساني طور قومي طور قبیلوي طور نو چې موږ په دې یعنې متفق یاله نارې وو دلته که د سیاسي پارټو نومونه الو که د فوج نوم الو که د عیسائی نوم الو دا موږ ته واره نه خوري دلته چې که بامبار کې ظلم شوی په دې کې یو ملک داسې نشته چې هغه ورغلی دی او بامبار کې زیاتې کړی یا کوزمبار کې یا د غلجو دره کې یا برمبار کې دې کې دغه ادارې شاملې وي په باجوړ کې دا موږ چوته د انقلاب کار وایو اوس پورې ورک خلک دی نن درېیمه ورځ د یو ملا صاحب بل دی وجې څه ده نه څه کرمینل نه څه ښه نه بد او دې مثال موږ دا ګڼو
چې موږ سره د انسانانو برخورد موږ د دې وطن بنیاد دي که موږ د ځان سره په جګړه کړو بیا بل چاته نه وزګارېږي په چین کې دهشتګردي نشته په هندوستان کې نشته په ایران کې نشته په ازبکستان ته دا ګیر چاپېره ملکونو کې هم دهشتګردي راځي او لکه د شاتو مچۍ موږ پورې نښلي دې کې څه چل دی په دې به ځان پوه کړو عیسائی والا ادب پر کار کوي ټیک کار دی د هر وطن د هر قوم اداري موږ د ادارو یا د سټیټ او آیین هم داسې شی نه دی دا منل او نه منل د سن 93 یا 52 کې کنکرنټ ټیسټ یو هغه چې فوري به لاګو کېده یو هغه چې 10 کاله پس ټیک 10 کاله پس بیا چې کومه دی او 7 کاله پس د 93 یا 52 کې او کنکرنټ لیست ختم شو او د جوړه اعلانونه شروع شو په 83 کې په 12 اگست هغه آیین بوتان بدل کړ آیینونه خو د ژوند طریقې چې یو ماشوم ورکوټه یو شان جامې وکړي دا آیین دی چې زلمی شي بیا بوله بل سایز جامې کې دا په ځای ولاړ شی نه آیین د انسانانو دپاره جوړیږي او د هغې خیر ښېګړي چې ریاست خپل بچو ته خپل قوم ته د بچو په صفت ګوري نو په دې کې به چې کومه دی چې هغه ته اوس وخت کم دی او اصل د پښتنو دا طریقه ده چې دوی راغونډ شي په دوی وخت کم شي نور کال سره د څه وخت ډېر دومره وخت نه د امریکې صحیح نه د انګلینډ صحیح نه د جاپان صحیح دا ده سره چې کم د وخت د کتلولو یوه طریقه ده چې تبلیغ راوځي په 9 میاشت په 3 میاشت خدای خبر کال پس راشي دغسې نور وخت نالم ځوانانو ته دغه یو هلک باندې مخکې په اول سر کې ډېرې ښې خبرې چې د وټساپ ګروپونه د ښودنې چې موږ د عثمان خېلو قبیلې وروښیو د دوی خاوره چې اورکزي کې زه څنګه ومه سوات ته څنګه تللی یم افغانستان ته څنګه تللی یم اشنغر ته څنګه تللی یم کوز ملکن ته چې په دې موږ ځان خبر کړو بیا د خپل وطن په وسایلو چې د دې اوبه څومره دي دا اوس مشرانو مخکې خبرې وکړې په هغه نختر به ته څه وکړې چې بل ته ټرکونه وړي او ته ترې کټ خپه او بازونه شي راوړې په دې به څوک څه وکړي مونږ مطلب دا دی چې دلته به په دې خاوره کې کم وسایلي لومبی حق که غره کې دی 45 معدنیات دي پکار ده چې نومونه یې زده کړو یورینیم دی زمرود دی اسبسټاس دی سپین کاڼي دي نور بلا قسمونه دي خدای پاک چې څه خزانې دي زموږ په خاوره کې منډلي دي نو موږ د خدای نه شکر ګزار خو اوس به ریاست ته وایو چې لومبی حق دا به نه وي چې دلته به زه په خزانو تېر یم او مطلب دا دی بچي به مې ګرځي د عربو په کندو کې به مزدورۍ کوي او بیا د هغوی هغه سپکې روي بیا د بیمار دلته ویلی نه شم دا مولیان شان راته مخامخ ډېر ناست دي دوی په ښه بار څه کارېږي بیا نو موږ دا خبره کوو چې په کار دا ده چې موږ دې ځای کې یعنې د خپلو بچو دپاره حق او د وټساپ ګروپونه او دې تعلیم کې ټولې پردۍ خبرې د سر سید احمد خان خبرې د مرزا غالب خبرې هغه بل چې کوم دی فقیرانه صدا څه شی آکې چلي والا چې کومه دی موږ دا وایو ته به ورته د خپل وطن قهرمانان ښې د خپل وطن وسایل به ورته ښې خاوره د انسانانو تعداد نور ستاسې وخت نالم هسې ګرځي صاحب نه شعر علمونه ټول روان په خپله لار دي دا زما ملګري څه چې ته ایثار دي په دې لاره باندې زه مو ښه پوهېږم په دې لاره چې څوک تلي ګناهګار دي وخت ته نه ګوري چې څه ورته وایي چې دا خلک بیا د څه په انتظار دي او سترګې پرانیزه دا زموږ صدر صاحب ته دغه دی سترګې پرانیزه چې کر د ګلو وکړي پسرلي دي په نظر کې رایسار دي او دا یو به الیاس خان ته ډالۍ کړو دا د کومې ونې ګل دې سر کې ایښې چې ګلونه درته ټول قطار قطار دي او د یارانو خوب به وتښتي ننګیاله
دوی له سمې لیونۍ نغمې پکار دي یا چې ته مشاعره سازه کوي ما ته خو دونه زورور انتخابونه دي چې بیا به له بل چا شعر دغه یو پروفیسر ما ورکړی ډېره